د محرم الحرام په اولنی لس ورځو کې د مومنانو مسلمانانو د پاره درې رنگ لباس استعمالول پکار او جایز ندی ځکه امام اهل سنت اعلی حضرت عظیم المرتبت امام شاہ احمد رضا خان قندہاری افعانی ثم البریلوی علیہ الرحمت فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 کے مبارک فرمائی چې د مومنانو مسلمانانو د پارا د محرم الحرام په میاشت کې اولنې عشره کې اول لس ورځو کې درې قسم لباس اچول او استعمالول دا جائز ندی سور رنگ او شین رنگ او اعلی حضرت سے فرمائی او تور رنگ تور جامع تور لباس د محرم الحرام په میاشت کې اچول دا جائز ندی ځکه په دې کې تشبیه ده د روافضو شیعاګانو سره نو د دې وجنه اعلی حضرت سے فرمائی چې مومنانو مسلمانانو ته پکار دي چې د محرم الحرام په میاشت کې د تور لباس اچولو نه اجتناب او پرهیز کی او د دې سره سره په دې محرم الحرام میاشت کې ماتم کول او خپل سینې وهل او ډبول او د شیعاګانو مجالس لتلل هغې له تماشه کول د شیعاګانو روافضو بدبختو سره په د دې په مجلسونو کې شرکت کول دا ناجایز دی او اعلی حضرت سے فرمائی دغه مجلسونو کې چې څنګه ناس ته حرام ده دک شان دغه مجلسونو ته تماشه کولم حرام دی رب ذوالجلال دی مونږ او تاسو ته په دین اسلام باندې پورا د عمل کولو توفیق را نصیب کړي